اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه حکیم زاهد ابن جعفر طلحه دواخانه نوشهره کینټ نه. نن زمونږ موضوع چې کومه ده هغه د زنانو یو بیماری ده چې هغې ته لیکوریا ویلی شي. دا سپینې اوبه راتلل د سپغز نه یا د رحم نه یا د بچهدانۍ نه. دا تکلیف چونکې ډېر زیات دی او د دې په نقصاناتو کې دا کار وي چې هغه زنانه چې کومو زنانو ته دا تکلیف ډېر زیات وي نو یو د هغې ملا ډېره زیاته خوږېږي، دا نری ملا یې خوږېږي، دا سپینې یې راښکلي کېږي. عموما پکې د زنانو د خپو دا تلي هم سوځي، تشې متیازې هم سوځي، نری ملا یې ډېره زیات لکه سپاینل کارډ چې کوم دی دې کې یا د سر دا پټې چې کومې وي دا هم ورسره ډېر زیات په تکلیف کې. او بل دې کې د ټول نه غټه خبره دا وي چې د ځینو زنانو دا تکلیف دومره زیات وي چې هغوی هر مانځه دپاره نوې نوې وضو کوي، لکه اودس چردم د هغې دپاره کوي، د هغې باوجود هم د هغې دا تکلیف زیات وي. نو هغې کې بل نقصان دا وي چې دې سره رحم کمزوري شي او د دې وجه دا وي چې دې سره ستاسو په د زنانو په وجود کې د کیلشیم کمی راځي. نو د کیلشیم تعلق چې کوم دی دا اډوکي سره وي او غاښونو سره وي او نوکونو سره وي. نو دې درې واړو څیزونو کې دې کې تکلیف سټارټ شي. او بله خبره پکې دا هم وي چې د داسې زنانو عموما رنګ خرابېدل سټارټ شي، په مخ باندې چایانې راتلل سټارټ شي، مخې تورېدل سټارټ شي، هغه سوروالی پکې کمیدل سټارټ شي. نو د دې ریزن چې کوم دی عمده ښه دا سپینې اوبه وي. او بله خبره دې کې دا وي چې دې کې عموما د ځینو زنانو چې دا تکلیف ډېر زیات شي نو هغې کې د دې حمل هم ضایع کېږي، یې حمل کېږي نه او یا په سپغز کې د حمل گروت نه کیږي. نو د دې ټولو تکلیف د سپغز سره وي او دا د سپغز د ټولو نه غټه یو بیماری دی ته ویلی شي. ځینې زنانو دا تکلیف دومره زیات وي چې د هغې هغه بلکل لیکوریا سمیل ډېر زیات کی. د دې تعلق چې کوم دی نو دا بیا د وجود د ګرمایش سره وي. نو دا د څه د وجې زیاتېږي؟ دا یاد ساتئ هغه زنانه چې د کومو زنانو په خوراکونو کې تراوه او ترسکون روجا بریانی ډېره زیاته استعمالوي، سموسې، پیکوړې، مالګیچن څیزونه، د چناچور نن سبا ډېر زیات استعمالوي خلک، یا دا میګي شوه یا فاست فوډ شو یا دا میکروني وغیره شو. نو دې سره سپغز کمزوري کیږي هم او دا تکلیفونه د دې د وجې زیاتېږي. او بل تکلیف دې سره د داسې زنانو یا د داسې جینکو عموما خېټه هم ډېره زیاته سختي. نو چې کله دوی کیني پاخانې دپاره او هغې کې لږ شان هم زورو کې خېټه سختي نو د لیکوریا شکایت د داسې زنانو هم ډېر زیات وي. نو د داسې زنانو وجودونه دردونه کول دا ټول هر څه په دې کې وي. خوراکونو کې دغه احتیاط وکړئ، ګرم او تراوه او ترسکون دا زیات مې استعمالوي. نو بل که چېرې دا تکلیف چاته ډېر زیات وي نو د هغې دپاره زه تاسو ته سمپل کورنۍ یو ټوټکه ښیم او دې سره به الله تعالی ښه کوي. دا یاد ساتئ، دا ما دې نه مخکې بیان کړی هم ده بیا هم درته ویم. خو نن پکې یو څیز لږ شان زیاته و چې دا تکلیف چونکې دا تکلیفونه ډېر زیات شوي دي، خوراکونه ټول هایبریډ دي، کمزوري دي، قدرتي څیزونه زیات تر شته نه، د هغې د وجې انساني وجودونه ډېر زیات کمزوري دي. نو قدرتي څیزونه خوراک پکار وي. 100 ګرام به تاسو ناششته والی، 50 ګرام به دې سره کورکمان والی او 50 ګرام به دې سره تاسو اسګند ناګوري، دا یو جړله ده. دا چې کوم دی نو دا به تاسو ټول پوډر کې د سهارې به دا په نهاره خورئ، د نیمې چمچې نه لږ شان کم، او د شپې به په ماړه پیو سره استعمالوي. انشاءالله تعالی الله تعالی به مو ډېر زیات ښه کړي. که بیا هم څه مسله وه دا کومې بیان چې تاسو ته مې وکړو بیا که تاسو ته دې کې د دې نه بعد هم څه مسله وه نو زما د وټسپ نمبر چې کوم دی دا ځان سره کې 0333 91 38 479. دویم نمبر دی 0311 93 55 042. په دې تاسو زما نه ټول تپوسونه کولی شي. طبي لحاظ سره به زه بهترین مشورې در کوم انشاءالله. السلام علیکم.